جناب یو ځلې بیا تاسو ټولو ته هرکلی کوو خپل په دې ښکلي پروګرام کې د کور ښایست کې چونکې فیسبوک ته لارې مونږ ته لایو راتللو لږ شانې ټایم ولګېدو. بهرحال جناب امید لرم تاسو ټول به ټیک ټاک کې خوشحاله به یې. دا ټایم تاسو زموږ پروګرام اورېدی نه بلکې لیدې هم شئ. سنو پښتونخوا په نامه باندې زموږ د فیسبوک پیج پاڼه ده، په دې باندې راشئ، موږ سره پروګرام کې تاسو ګډون کولی شئ کامنټس ته لارې. ښه جي کله چې موږ فیسبوک ته لارې لایو راشو نو بیا زه تاسو سره شریکوم موضوعات او نننۍ چې کومه زموږ موضوع ده هغه د مجبورۍ په هکله باندې ده، ځکه چې د چا د مجبورۍ نه فایده اوچتول، ځکه چې بعضې خلک هم په دې تاک کې ناست دي چې صبر وکړه د فلاني تن به دا مجبوري راشي نو آینه به زه چې دی دا فایده اوچتوم. لکه اوس د دې لنډ مثال تاسو ته به داسې درکمه چې د چا مجبوري ده او هغه کور کې پیسو ضرورت دی یا چېرته بیمار دی ورسره، نو ظاهره د هغه بیمارۍ علاج دپاره یا هغه بل څه د هغه داسې ضرورت راشي چې هغې دپاره هغه د خپل کور کې موجوده سره جولري هغه خرڅول غواړي. نو بل تن هغه ته چې پته وچلي چې یار دا تن مجبوره دی، دې دپاره به دی اوس دا جولري خرڅوي، دې دپاره دی دا سره خرڅول غواړي، داغه د مجبورۍ نه به فایده اوچتولو کوشش کوي. هغه څنګه چې په کم ریټ کې، ځکه چې موږ ته پته ده چې دا خو د مجبوري ده، دا به خامخا دا سیز سیل آوټ کوي، دې نه ښه دی چې موږ ته فایده ورسي. نو همیشه د خپلې فایدې سوچ کول او د بل مجبورۍ نه فایده اوچتول، دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ. په دې باندې به راځم جي اور ستاسو ټلیفون کالز به شاملوم پروګرام کې، اور په دې باندې به تاسو ما سره خپل رائے شریکوي، تاسو څه نظر لرئ د حوالې سره، ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ داسې دور دی د بل انسان هر چې دی د هر اداره کې تو ګورئ، په هر ځای کې وګورئ، هر بزنس پوینټ باندې تو ګورئ چې د بل انسان مجبوري ده، هغه مجبورۍ نه به لازم فایده اوچتولو کوشش کوي. ځکه خو موږ نن سبا خلک وایو که نه، اکثره به تاسو د مشرانو لخوا دا خبره اورېدلو کې راځي چې یاره خپله مجبوري به چاته نه وایي، یعنې کې خپله مجبوري داسې شوه بل ته ویل چې مطلب تا خپله کمزوري هغې ته په لاسو کې ورکړه. په دې باندې جی نن تاسو څه رای لرئ؟ آیا ټیک ده مونږ ته پته ده چې دا غلط دي، خو آخر دا غلط کارونه کوم چې زموږ په خپل لاسو کې دي دا به آخر کله پوری وي، دا به کله ختمیږي، دا ختمول پکار دي، دا څنګه ختمېدی شي؟ بیا مونږ خلک ولې صرف د خپلې فایدې دپاره سوچ کوو، د بل انسان د مجبورۍ نه فایده اوچتو؟ په دې باندې جی دا زموږ نننۍ موضوع ده او راځم به جي ستاسو کامنټس ته لارې موږ سره دا ټایم چا تماس نیولی دی. حاجي زاهد دی موږ سره، ډېره مننه. شکیب خان رارسېدلی دی، سلامونه یې وړاندې کړي دي او مینه او احترام، ډېره مننه. حمدالله ملاخیل دی موږ سره، وی السلام علیکم، میں ہوں حمدالله ملاخیل فرام لاہور. څنګه یې حمدالله؟ او دې نه علاوه شهزادي خان وی سلامونه باجی، څنګه منګه چل دی، طبیعت شریف ته څنګه دی او د زړه موسم دی څنګه دی؟ بالکل ټیک ټاک الحمدلله. وی کنه وی په هر حال کې د الله پاک شکر ویستل پکار دی او سپیشلی چې تاسو په صحت باندې روغ یې، په دې باندې د خدای پاک شکر ویستل پکار دی. نو هر یو څیز چې دی هغه فټ فاټ روان دی، ښکلي روان دی او باقي د زړه موسم دی نو هغه به تاسو ته ښکاره کېږي، ځکه چې ستاسو کله د زړه موسم ښیي که نه نو هغه ستاسو د مخ نه، ستاسو د چهرې نه هغه فوراً ښکاره شي. نو زما د زړه موسم څنګه دی دا ټایم چې څومره کتونکي دي هغوی به ما ته ووایي چې زما د زړه موسم دا ټایم هغوی ته څنګه ښکاري. بهرحال جناب شکیب خان موږ سره دی، وایي چې نایس प्रोग्राम और ये किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इसलिए ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके. ज़बरदस्त बाज़े टाइम दासी हुई करना जमूँगा पजलो के सिद्धा सी ख्वाहिश पातिशी या चले जमूँगा खपल मंजिल ता तग नहीं शवे या बाज़ी जमूँगा ख्वाहिशात आगा हम पा निमाए के पातिशी हुई नो ब्या आगा इंसानानों के डेर ज़्यादा जेलिसी हुई दे हा दा पूरे जेलिसी ची आगा दा फलानी तन आगा कामयाबी दो बाने हम आगा जेलिस की ची माँ दा कार न देखड़े इंदा फलाने तन बराने संगो की. ओके जनाब, वही उन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो. ज़बरदस्त जनाब. हाजी जाहिद मुंगसरा द मलाइशिया ना अविचे आप कैसी हो स्वीट आरजे ज़किया, अविचे नाइस शो, नाइस वॉइस, मिस यू ज़किया, थैंक यू सो मच हाजी जाहिद एंड वेलकम मलाइशिया. नेक्स्ट मुंगसरा मैसेज दे उबैदुर रहमान सुलेमानी, वालेकुम अस्सलाम. अविचे बास ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है क्योंकि अगर वो नहीं मरी तो वो आपको मार देती हैं. ज़बरदस्त, वेरी डीप मैसेज. शकीब खान वही माई फेवरेट प्रोग्राम एंड माई फेवरेट आरजे, थैंक यू सो मच.
مچ چې تاسو پروګرام خوښوي راځي پکې ګډون کوي نهیر الله را حاضر شوی د سلامونه وړاندې کړی دی وعلیکم السلام څنګه نهیر الله او دین علاوه شہزادی خان وی چې माशाल्लाह नाइस शो थैंक यू सो मच उबैदुर रहमान सुलेमानी कह रहे हैं कि जी बहुत ही प्यारा प्रोग्राम बहुत शुक्रिया आपका आप सबसे यही कहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ये फैमिली है फेसबुक की ये ज़रा स्ट्रांग हो जाए चूँकि मेरा टॉपिक भी आज का ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों और वो अपनी राय हमें बता सकें नो दैट टाइम वज़ीर आज़म अजीज तासु टेलीफोन कॉल्स तरफ ता ज़्यादा न ज़्यादा कॉलर शामिल अवल गवाड़म नननी प्रोग्राम की गुरु बमुंग सरा लुम्बने कॉलर नन सूक्ति द प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम हर कले अल्हम्दुलिल्लाह संगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़खम ता तबियत मिजाज कदा बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खाजी माने यो पुख्तन और शहजादी राना तपोसु को आपके दिल का मौसम कैसा है नुतासु ता जमा द फेस न संग लगी जमा दजलो मौसम संग दे تا یو موسم خو ماشاءالله ډیر خوندور ده نن پر کې کنه اوکے زبردست مطلب دا وګوره کنه باقی ته ورته وای الحمدلله ستاسو د زړه موسم څنګه دی ما د زړه موسم ماشاءالله ډیر خوند کړه تاسو د زړه موسم ته ما د زړه موسم سم ده کنه ها دا راته وای که بعض ټایمز ډیر زیات سیډ پروګرام کوم یا ډیر زیات خفای ما د دې اثر څخه پتا سو باندې پریوزي چې یا نن زکیا پروګرام ډیر سیډ روان دی ډیر خفګان سره مخته بالکل بالکل هغه باندې اثر پریوځي نو لکه په اورتیر پروګرام کې تل په شلو انداز کې لغه وجبانی په انسان ته پته ولګي چې دا څه وجه ده ها صحیح ها سبا ویل غواړي الحمدلله د نورو مجبورای نه فائدہ اوچتول او صرف خپل فائدہ سوچ کول بالکل خورجانه لکه زه به یو مثال درکم ما ونه دا خریدل د افغانان چې وس با جی 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 لیکن دا ټلیفون شان د اکثر ډیر سوشل میډیا باندې راتلل یو غریب بیچاره سره موټرسایکل هغه په 55000 اخیسته بل تقریبا په 20000 په اخیسته کنه لا اوس جایز ناجایز فائدہ اخیستل کنه مطلب دا وګوره دا هم ناجایز فائدہ د چوز دلته کې افغان کډوال روان دي او دا غي چې کوم سامانونه دي هغه ډیر زیات په کم بلکې دا سي کیږي چې اکثر مونږ وایو کنه عام الفاظو کې ویره د غلا مال دی بالکل بالکل نو دا موږ څنګه دي کار خورجانه لکه موږ چاته په جایز باندې موږ ناجایز باندې شی واخو لیکن وکړه هغه ځکه غټ نقصان درکې بالکل بالکل صحیح خبره ده ولې هغه څنګه الله پاک یادي بیماری په شکل کې باشي یا دا نور غټ نقصانونه نو وجه الله پاک د سبا دا موږ څنګه دي کار یو دا خبره د خورجانه جی دا چې ډیر خلک مالي دي نو دا خپل زر خرڅوي سونا ولا چاندي شان خرڅوي ان نیمای خلک بیا په نیم قیمت وساتي نو چې د کور جانور مثال څو گای خرڅوي بالکل دا نور شایي دا خلک بیا په نیم قیمت وساتي دا ډیر غلط کار د خورجانه صحیح کلی خبره ډیر مننه الحمدلله چاته سلام دعا لګل غواړي بس دعا سلام ټول ته لګم زکه خاصی تا موږ سم زموږ موډم سمي صحیح ډیر مننه دغه تاسو مینه دغه احترام دې تاسو چې زما موډ سره تاسو موډ هم خروانی امين ثم امين ډیر مننه او کې جناب دا موږ سره الحمدلله او دا راتنن پته وچلې دا چې زما موډ خراب یا ز افغان سره مخم نو هغه تاسو باندې هم دا غي اثر پریوزي متي الله دې جی موږ سره وی سلام له افغانستان نه وېستا خبرونه اورم ډیر مننه او هر کله متي الله او نیکسټ موږ سره سہیل خان هم را رسیدلې دی وعلیکم السلام څنګه سہیل خان ډیر مو د شو ټلیفون دلاري نه حاضر شوی مشال خان دې جی موږ سره پروګرام کې حاضری لګولې ده او چې زما د زړه موسم ډیر خایسته دی تاسو میولې ده یو جهان مننه حکمت نورزی د موږ سره لاهور سے وای چې سلام ټو آل وعلیکم السلام امداد سورانی سلامونه را لګلې دی وعلیکم السلام اسلام الدین شاهین د موږ سره وای سلام څنګه زه بالکل ټیک ټاک هم جی تاسو دعاګانې دي کو شکر له دعا کین والا فضل کریم کنگ د موږ سره سلامونه کوي مدنی محمود د موږ سره جلال پور پیر والا او نیکسٹ موږ سره سوکتی جی نهیر الله وای چې سما کو کوی وای
دا ډیره مننه. نیکسٹ موږ سره وایي چې متی الله وایي چې زستا خاص مینوال یم. یو جهان مننه متی الله، دعا کې مې یاد ساته، خوشاله اوسېږي، آباد اوسېږي. او دا څوک دی جی سلامونه وایي اپیل خان یما افغانستان کندهار څخه وایي څنګه زه بالکل ٹک ٹاک یم جی. او وہی خوش رہنے کے لیے بعض اوقات خوش فہمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. کوهاټ نه فضل کریم دې مونږ سره خبرې اترې دغه کامنټس په تاسو شاملېږي. ورسره کامنټس هم لازمي دي چې هغه هم شامل کم پروګرام کې او کالرز ته بځای ورکوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ملنګ استاد شفقت استروکل هرکلی څنګه یې تاسو ملنګ استاد؟ ډېر زیاته خوشاله چې ولادي عزتمنه کړ ډېر خيو او چې تاسو باندې د خفګان سره نو بس مو خو فهم لیدل کنه زموږ خو فایند مین دي سره بالکل نو هغه سره په منګ باندې وختي من لګه دغه شالو شم اخر کې دا خپره ها وصل دې نه کې هم موږ تم دا سره راځي چې دا خو کور دی او دا واس دنیا ده کنه. بالکل او چې په انسان باندې خپل شي سړی نو انسان نه دی کنه. بالکل دغه خبر ده. هر انسان سره احساسات پکاري، احساس او جذبات چې بل د پاره ژوندۍ او د بل احساس لري نو هغه ته انسان ویلی شي. بالکل جی بالکل. او دا تاسو ټاپک ته راوړم جی چې دا چا د مجبورۍ نه غاړه پیسې نه دي غسل پکار. زه په ورکېدو باندې دغه کوم چې یاره دا ورکېږي په دې شي باندې چې زمانه مخکې کوم سړی روان دی هغه په صداقت او په ایماندارۍ سره وخت تیری جی. پردي مالونه دي خو پردي شیطانه بد ورځ د نه استعمالي ورس کزما داغه نه مخکې بل روان دی هغه بم کوي. زه د خپل کور د لپاره خپل بچو د لپاره یو رول ماډل یم. زبردست. چې زه په صحیح لار روان یم او صداقت روان یم. زما بچي په صداقت او په سم خبره او په سم لار رواني. دا درغلي او غلطه پیدا بناخلي. زه نه راوړم کوته زما بچو له مجال نشي کېده. بالکل. څومره د چا وس رسي څومره مخکې سړی دی او په ادارو کې دي که په عمده په سیاسي دغه کې دي کنه جی. نو هغه د دې شي خیال ساتي چې دا شی د قتل نه کوي او باندې کی نو دا خپل ختم شي په دې معنی چې مشه سره ختمي نو اصل بیا کشران مغواړي کنه چې دا زموږ دا چې مطلب داسې د بل مجبورۍ نه فائدہ اوچته کې زموږ خلکو کې غلطي هم دا ډېر په فخر سره واکه کشران یو کمشران ورته یو ګوره دا مې په دومره پیسو واغستو دا په مارکیټ کې د دې دا ریټ ته او ماته چې دا په دومره ریټ ملاو شو. نه دا بالکل دلته زموږ د څه قدر کې دغه څه کلی کې دغه څه الله تعالی زموږ د څه دغه نه راکړي دا دوی سره زموږ له افغان په کار دی ځکه چې دا زموږ ورونه دي کنه. بالکل صحیح خبر. او دې الله په خیر سره خپل وطن ته بوت کې او تاسو ته ډېر سلامونه کوم. وعلیکم السلام. مننه ټول عمر خوشاله آباد راته اوسئ. الله پاک امين. خوشاله اوسئ. ډېر خاجي ملنګ استاد موږ سره د سرو کلینا اول وی ځان کې دا چینجز راوستل پکار دي د کور چې کوم مشرانی ځکه چې کشرانو د لپاره همیشه هغه یو رول ماډل په توګه باندې هغه یې ته ګوري دا غي خبرې پک کوي دا غي عادتونه پک کوي نو پکار د چیم غاول د ځان نه شروعات کو. خاجي کامنټس په یو سو شامل هو ماینه پس دوباره راځم تاسو ټلیفون کالز طرف ته عبد القادر وزیر د موږ سره د وزیرستان نه موږ ته سلامونه کوي نارت وزیرستان. وعلیکم السلام. I am عامر تنها from پشاور. اوکے جی عامر تنها هر کله. نیکسٹ مونږ سره سوکتی عمران خان سلامونه کوي. وعلیکم السلام. او ای باجی چې که زما برخه همو کا باجی چای کې زما برخه کا چای نه د کنه کافی د کنه بلیک کافی دا بلیک کافی چې کومه نو مړای مې ور سره تازه نو تاسو سره ډیر ټایم پورې خبرې کولې شم. اسلام الدین نے مونږ سره وی چایس کې کوبو دا جی بلیک کافی دا. خاجی سلام خورجانی اختر مسافر ستاسو غږ له سعودي عرب نه ستاسو ډیر مینوال یم. یو جهان مننه حاجی اختر مسافر خوشاله اوسېږي مسافری مو په خیر باندې تیر شه دعا کې می یاد ساتئ. او دین علاوہ عبید الرحمن سلیمانی دے منگ سرا وہ یہ آپ نے بہار بنائی ہوئی ہے ہمارے ایبٹاباد میں سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو پشاور کا موسم ہے نا وہ 25 سینٹی گریڈ چل رہا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی اچھی ٹھنڈا ٹھار جو ہے وہ سردی آ جائے اور مزے کی ٹھنڈی ہوائیں چلیں کہ ہم بھی کوئی جو ہمارے لاسٹ ایئر کے کوٹس اور سویٹرس پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم وہ نکال کے دوبارہ پہن سکیں. بہرحال جناب نیکسٹ منگ سرا میسج دچا دے متی اللہ دے منگ سرا یہ ہمیشہ تا دعا کو ما وی ته ماته دعا کو. بالکل جی زمونږ دعاګانې تاسو ټول سره دي. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. او یہاں پہ بجلی کا بریک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ منگ سره سوکتی پلائن بانی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکتی منگ سره زبید اور اگزونا
خاجي زبیر زبیر څنګه یې تاسو؟ خیر دی. ورکزو موسم خو به ډېر یخ وي. یخ دی که نه، والا شپې ساړه وي. اوس تاسو سویټر او کوټ موټ استعمالوئ که نه همداسې ګزاره کېږي؟ نه اوس خو ریز دی، ګرمي راوتلې دی، خو دغه ماښام کې چې کوټ څادر چې نه استعمالوي ساړه زیات وي. او ګډ ښه خبره ده. ښه څه به ویل غواړي زبیر؟ مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ پیغام خو څه نشته، خو پهله ځان ستا پروګرام واورېده. صحیح، بیا خو تاسو ته درون هرکلی کوو. څنګه په ډومبي ځل پروګرام اورئ که ډومبي ځل والا راغلم، ډېر ښه پروګرام دی والا. مننه، یو جهان مننه. تھینکس. ښه جي، چاته سلام دعا لیږل غواړئ؟ نه څوک نه پېژنم. دا چې څومره اورېدونکي دي دی له سلام نه لیږې؟ ټولو ته سلام وي، تا ته سپیشل وي، خو څوک خو پېژنم نه راوږي. وعلیکم السلام. خیر د څوک نه پېژنې، بس دغه ویلی شي زما طرف نه ټولو اورېدونکو ته سلامونه. زما طرف نه ټول اوریدونکو ته سلامونه. ډېره مننه زبیر، خوشحاله راته اوسېږئ. خاجي دا موږ سره زبیر وایي په ډومبي ځل راغلی ما. ډومبي ځل باندې څوک ټلیفون د لارې راشي لږ شانې د کنفیوژن سره مخ وي. بهرحال جناب ټایم نن زموږ د فیسبوک د لارې ټایم لږ شانې کم و، ځکه چې لایف زه لږه شانې لیټ راغلم. دا ټایم زه وایم چې دا لایف سیشن ختم کوه. باقي زموږ خپرونه به روانه وي، تاسو ټین کولی شئ سنو FM 89.4 په دې باندې ما سره تماس نیولی شئ. که هغه تاسو میسیجز د لارې راځئ، یعنې کې 8881 د لارې راځئ، او که نه تاسو ټلیفون د لارې راځئ. مزید کالرز به هم شاملو پروګرام کې، یا د پروګرام دویمه برخه کې کم چې به دویمه برخه زموږ به څه ټایم وي جي؟ دویمه برخه زموږ د یوې نه پس د نیوز بریک وي، زموږ بیا د اذان بریک وي. اذان بریک نه پس به یو ځل بیا راتلی شئ، تاسو موږ سره پروګرام کې به ګډون کوئ. نو زموږ نننې موضوع هم داسې ده، زه وایم چې راشئ په دې باندې خپله رای ما سره شریکه کړئ. او رای به څنګه شریکوئ جي؟ زموږ نننې چې کوم موضوع ده، زموږ چې کوم نننې خبرې اترې روانې دي، هغه د بل انسان د مجبورۍ نه فایده اوچتولو په هکله باندې دي. تاسو څه رای لرئ په دې هکله باندې هغه ماته ویلی شئ. نو پرېږدم به جي تاسو دلته کې فیسبوک د لارې چې کوم ملګري دي د ټول یو جهان مننه، او باقي زموږ خپرونه به روانه وي.